رسول الله صلی هجرت وکولو نو د ځان سره ابو بکر صدیق اراده وکړه چې دا ځان سره کو لري سفر ملګری نو د شپې ټیم کې لاړل ابو بکر صدیق دروازه وټکوله کله هجرت کولو د شپې ابو بکر صدیق دروازه وټکوله حضرت ابو بکر صدیق دروازه چې څنګه وټکی دا نو هغه فورا وروت ډېری ونه کړو فورا وروت حالانکه شپې ټیم دا لکه شپه نیمه شپه وي نو سړی اوږده وي او پر چکېدلو ټیم لګي بې پروتلو ټیم لګي که نه خو حضرت ابوبکر صدیق چې دا هغه فورا راووت هلته دیر ونه کړو نبي علیه الصلاة وسلام دې پوښتنه وکړه ابوبکر صدیق ته خو ډېر ځل راووت ساره وصال هم نشته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نه د هجرت خبره گردش کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوي مدینې ته وځي ما په زړه کې دا خبره ګرځېده چې دا به هجرت پورې زه باندې ما ځان سره هجرت ملګری به دا ما جوړوي نو ما چې د هجرت خبرو کله نه گردش کولو هغې یې نه یوې شپې ما خوب نه دی کړی زه صرف شپه دې دپاره تېروم چې داسې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه وټکوي او زما نه راوتلو باندې هغه ته تکلیف میلاو شي نو ما هغه ټولې شپې خوبونه نه دي کړي او نن زه چې تا دروازه وټکل نو زه ویښ شوم فورا راووت فورا دا یې به مینه او د ایمان موږ نه د داسې مینې تقاضا کوي دغه شانته مینې تقاضا کوي حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت وکړه چې موږ کله روټۍ ته راشي به هغه چې کله دعوت یې ورته وکړو راتلو روټۍ ته دا ورسره راوړه یو بل صحابي هم ورسره اوس دې ټیم کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې څټ ته روان ده او د هغې قدمونه شماري هغې راتلو په ټیم کې قدمونه شماري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسوچ کړو دی عثمان دا څه کوي ته په زما قدمونه ویلې شماري یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما زړه غواړي چې ته زموږ کور رسې څومره قدمونه واخلې دومره دیناره زه صدقه وکړم چې ما کور ته د دواړو جهانو سرداره د هغې په شکریې کې د ستا قدمونو په مقدار صدقه وکړم داسې هر صحابي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل ورته معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مګیر شوی دی ضرورت دی ورته نو دې سره په کور کې سره بهر ووتو چې ته کار ولټوم چې د مزدوري میلاو شي کور نه بهر لاړ یو یهودي سره ورته دا مزدوري میلاو شي چې وینه وکړې راوباسي او په یو بوکې باندې به یوه خجوره در کوم ګورئ ټیک دی یو بوکې باندې به یوه خجوره در کوم نو هغې لګیا شو ټیک بوکې راایستلې 19 بوکې راوایست 19 خجورې مزدوري وکړه خو بیا تقریبا یو موټی جوړ چې اجوا خجورې وې بس هغې ته کومه مزدوري بس نوره نه را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې راغلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو ضرورت دی دا خجورې مې راوړي دا مې کړه چې هغې کور کې څه نشته خو اوس هغه ضرورت پوره کولی دی هغې دپاره چې بهر مزدوري کوي نو دغه مینه دا ستاسو زموږ ستاسو نه تقاضا کوي زموږ ایمان چې دغه شانته مینه په دې مینه ستل ګورې په خولې باندې مینه نه وي مینه چې چا سره جوړه شي د هغه آداب د هغه شکل صورت د هغه کېناستل پڅېدل د هغه څملستل ټول به دا د خوند وي ټیک دی که نه او که مونږ په خولې یایو چې زموږ مینه ده زموږ عادات او اطوار یې تکذیب کوي چې دروغ یایي نو دا مینه نه شوه زه د هغه باندې شکل نشم جوړولی زما مینه نشته که زه هغه باندې کپړې نشم جوړولی زما مینه نشته که زه هغه باندې څملستل کېناستل پڅېدل گفتار کردار نشم ساتلی معلومه شه چې زما په زړه کې هغه مینه او هغه محبت نشته زموږ ستاسو نه د خپل ایمان د دغې مینې محبت
دا تقاضا کوي چې ګورئ د خپل پیغمبر چې الله یو لوی شان ویر کړی دی د لوی پیغمبر الله دې کړی دی کم از کم دومره وکړي چې هغه عادات او اطوار خپل هغه شکل صورت خپل هغې نستر پسې د ځان سره خپل کوي او دې کې ستاسو فایده ده چې تاسو دغه د هغې پیغمبر د عادات خپل کوي هغې سره مینه وساتئ نو الله پاک یې زه به ستاسو سره مینه وکړم ان کنتم تحبون الله نبي صلی الله علیه فاتبعوني دوی ته وایه چې ما اتباع وکړئ یحببکم الله الله به تاسو سره مینه وکړي تاسو پیغمبر سره مینه ده الله یې زه تاسو سره مینه کوم چې تاسو سره الله مینه جوړه شي تا ته به څه نقصان رسېدلی شي نشي د دې وجې نه د خپل پیغمبر عادات او اطوار دا په خپله زندګۍ کې راوړي الله دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا